السلام علیکم ورحمۃ الله. مسله د علم غیب ده او ورسره موږ دا ثابتو چې څوک علم غیب رسول الله له ثابتې دا پکا ټکا کافر دی او د باندې ان شاء الله نن بحث کا چرته مفتی حبیب الله سي چې ماته مسائل دي حل کیخه سبب کو د خیر سره خبره خو نه ده بل سبب یو کو ورته مناظر به زما استاد ترمن دی نبی صلی الله علیه وسلم ته کوم علم د لوح محفوظ له قران دا ورکړی شوی دی دا د غیب علم او کنه په دې نبی سم مخ کی پویدو نه پویدو کنه دا ورته الله رب العالمین ورکا لكن الله يجتبي من رسله الله دې لپاره خپل رسولان خاص کړي یعنی مشرکان به دا اعتراض کو چې دا نبی ځان ته چې ما ته وحی کیږي دا وحی موږ ته ولنه کیږي الله دا وحی خو غیب علم دی دا زهر چاته نور کوم دا صرف رسولان او در کومه یو خاص خلق دي دغه د پر چاغي د خپل د غیب خبر ورکومه چې آینده زمانه کې بدا کیږي او آینده زمانه کې بدا کیږي او په خادا شي دغه د غیب خبر صرف خاص خلکو ته ورکومه نو موږ نبی صلی الله علیه وسلم علم عملو علم منو چې الله ته ورکړي